بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن خبره چې د مو څومره خبره دو یا کومه خبره کو دا د دوه کسونو د پوره ځکو چې هغه یو منظور پښتین دی او یو د عوامي پارټۍ مشر محمد خان دی. د مورنه ټول پښتون کا د افغانستان وی کا د پاکستان وی دای اور وی بلکې چې څومره د پاکستان خلق ته دای ټول اور وایستا. چې اعلی د طرفه مرګ ورغلای دی دغه یو اسباب جوړ کړای دی چې په دغه اسباب باندې یو اسباب جوړیږي یا مریض وي یا په کمر پړتو شي یا بل یو مشکله ورته جوړه شي یا اکسیډنټ وکړو ان یو اسباب جوړیږي بغیر به اسباب مرګ نشته. د ټول پښتون یو اور وایستا بیا بلکې د شمالي وزیرستان جنسي خو یې بالکل اور وایستا ځکه چې زه د شمالي وزیرستان یم او د وخت مشر یم. اول کې ساده منظور دا درته که چې منظور چې څومره خلق د منظور په پلټي کې مري د دغه اسباب منظور دی او د اسباب منظور دی ورسره ملګری محسن علي وزیر. دغه وجه د مورنه دغه دو چې توس په جهر باندې وینایستا چې دغه خلق د انډیا د افغانستان حمایت کو د یغه خلق روزلی دي او د یغه خلق په پیسې د یغه خلق په دولت باندې ورشګيږي او د لا پالټي جوړوي. د یغه وجوهات د دي چې هغه خلق چې کیم دای سره کیم خلق مري آغا سربرا چې کیم کا سونی دی آقا منظور دی کالی علی دی کا محسن دا ور دی د لشکاري جوړ کړای دی. دا صدر تاویا چې په نوم یې د پاکستانی وی آقا عوامي کا فوج وی کا اداري وی دا میر نشي قبل ولای چې د افغانستان د رای کاس د انډیا د رای کاس د دلا په میش کې پلټۍ جوړ کو او په میش کې دا کیسه وکړو. پرین توستا معلومه دو چې افغانستان ته دی لړل حکیم الفاظ چې په افغانستان کې ویل توست دغه پښتنه نه د لوند کیم پښتونه چې دغه نازه د سوال کا دغه پښتنه درنه کوم چې دغه پرین په ونه کې مړ شو. دغه سړی ورته وی عارف وزیر ورته وی چې روشا و متا په ونه باندې ولسوالي جوړه کا دا تاسو دغه ټول خلک ورته دو ولسوالي جوړه کا په ونه باندې میشته تشکیره وکا. تذکره د افغانستان یو داس شاید لکه امیر د پاکستان شناختی توسه نازه پښتنه کوم چې په نوم یې د پاکستانی دی او یا د پاکستان پښتون وي دا د توسه ضمیر مانی چې په ونه دغه جوړه شي د افغانستان ولسوالي او دغه د میشته تذکره وکوي دا د توسه ضمیر مانی دا د ضمیر د منل خبره نه دی. نو یو سړی چې د خپل ملک نه دمره خلاف شي نو زه یا څوک ته دی په لښکر کې مري او یا څوک ته دی سره مري نو د دغه خلق ذمهواري ټوله د دغه درې کسونه دو چې دغه د دی په لښکر کې څوک مري دغه لیار غلطه اختیار کړی دو او د میژ د خور دشمنات کو د میژ د ملک دشمنات کو لیارې غلطه دشمنات اختیار کړی دو غلطه لیارې په وجه چې د دی سره څوک مري نو د دغه اسباب دا درې کسون دي محسن داور علي وزیر منظور دا درې کسون
او د دوی د مرګ اسباب دي. د میږ د لوند پښتانه دا دوی چې کومې کیسې واخیستې دي دا نه د میږ په رسم کې شته او نه د میږ په رواج کې شته نه د میږ په کلتور کې شته. د میږ په مرکه کې د یوه پرې ښځینه نه دي غږېدلې. نن د مرکه په ځای باندې جلسې دي او دوی ښځینه واستې او په ټول باندې دا غږ خو چې ټول ښځینه روبوسیسته د افغانستان په بادشاهي کې ولته داسې رکو چې اول ښځه او میږ روبوسي او دله چې په کوم سټیج درې ویایي چې اول میږ ښځې روبوسي. نه زه دا درته ویایم و ټول پښتونه ته او ټول په ډبلن کرښه د لونده چې څومره پښتین پرېت یی چې میږ د څومره وخت نه څومره قرباني د میږ خلک کړی دو دای د خپل ځون په عزت باندې کړی دو دای په بل شي نه دو کړی. نو زه دا درته ویایم چې دغه خلک هر سړی په دماغ کې دا وبلی چې دا د میږ د خلک دښمن دي او د میږ د عزت دښمن دي د میږ د خورې دښمن دي د میږ د حکومت دښمن دي. دا د منظور د کیسه شوه. دویمه کیسه زه درته کوم د محمود خان په لنډ الفاظ باندې درته کوم ځکه چې د ویډیو اوږدول ډېر ښه نه وي. چې پاکستان جوړ شوی دی د هغې نه ډېر وخت بعد محمود خان رچک شو. افغانستان په کرایه باندې واخیستی دی په پیسې واخیستی دی د افغانستان د پوره لګیا دی. چې کله امریکا و افغانستان ته تله د طالبانو بادشاهي متوله د قرآن قانون یې متوه نو څه وخت مخکې لږ کې وخت مخکې یو څه ګنټې یا څه ساعت مخکې محمود خان دغه جلسه وکړه په کټه باندې چې امریکا راونادو او زه د امریکې ملګری یم زه د امریکې سره ویلوړ یم. دا و ټول خلق ته معلومه او ټول خلق په مخ کې تېره شوي دو. هغه امریکا و افغانستان ته راغله د طالبانو حکومت یې موت کړ. په یغه وخت کې حکومت د ملا محمد عمر و د قرآن په قانون باندې راون و. د امریکا نه یې خلک ورسره راوستل په افغانستان کې په صدارت باندې کښېنو او نن هغه خلک چې د امریکا نه راوستلی دی هغه خلک د افغانستان په بادشاهي باندې دی. نرزه ورته ستا دا ویایم چې ټول خلق او ټول مسلمان چې یو ځل د دغه دعا کوو چې زه د خدای پاک انسان یم او بیا مسلمان یم بیا د میږ د پوره الله تعالی د میږ د پیغمبر په سینه باندې د قرآن نازل کړ نرپخ کې توبه کې میږ ته د اسلام مکمل لیار وشویدو. نو هغه قرآن واضحه فیصله ده دا ټول علما ویایي دا ټول ملیان ویایي دا ټول شیخ الحدیث ویایي دا ټول متون ویایي چې کوم حکومت د یوه کافر په خوښه جوړ شي او صدر یې کافر کښېنوي چې څه پرې هغه حکومت د اسلام په قانون باندې بدل شوی نه وي تر هغه وخته پرې د هغه حکومت سره جنګ بالکل په هر لیول باندې جایز دی. د هغه پرې جنګ ورسره شي چې څه پرې هغه د کفر حکومت مت شوی نه وي. نو زه ورته ستا دا ویایم چې دغه اسم و میږ ورته ستا و ټول خلق ته دا معلومه ده چې په افغانستان باندې هغه چې هغه امریکې کښېنولي دي هغه خلق ته د هغې سره تر هغه وخته پورې جنګ جایز دی ورسره راودی چې څه پورې هغه د امریکې په خوښه جوړ حکومت مت شوی نه وي.
نو زه درته وایم چې څومره خلک یې او څومره مسلمون یې ستا که په ډیورنډ کرښه لاندې یې ستا او که په ډیورنډ کرښه باندې یې ستا میږ د یکې خلک سره ویلوړي او میږ د یکې خلک سره یي او میږ د یکې خلک ملګري کی چې د قرآن په قانون ورچک دي په افغانستان کې د ځون اډیکای متوي او د خپل ککرای متوي او خپل وینه ورکوي میږ د یکې خلک ملګري او میږ د یکې خلک ملګرتیا کی تر یغه وخته پرې میږ ملګری کی چې د څه پرې په افغانستان کې د مسلمانو د قرآن په قانون باندې حکومت غولای نه وي او دغه حکومت متشوی نه وي چې دغه نن خطو پتو حکومت جوړ شوی دی خطو پتو د امریکا په قانون حکومت جوړ شوی حکومت متشوی نه وي او څه پرې دا مت نه وي هغه پرې میږ دغه خلک ملګري او میږ یې ملګري کی ځکه چې میږ مسلمان یي او میږ ټول مسلمان د قرآن په قانون باندې درېمي نو قرآن چې میږ ته دا وایي نو میږ دغه خلک تر هغه وخته پرې ملګري او میږ ورسره یي چې د څه پرې په افغانستان کې اسلامي حکومت نه وي راغلی د قرآن په قانون باندې حکومت نه وي راغلی هغه حکومت مت نه وي چې کافر جوړ کړی دی امریکا جوړ کړی دی تر هغه وخته پورې میږ د افغانستان د هغې خلک سره یي چې په افغانستان باندې څوک وینه ورکوي دا د بې کیسه مې وکړې که په چا ښې لګي نو په مخه یې شه که په چا بد لګي د وبورې په مخه شه که څوک پې خوښېږي او که پې خفه کېږي او زه یا حقیقت که څوک یو مطلب ته رسي او یا حقیقت او که نه وی رسي نو د ده په دماغ کې به خدای پوڼې پیدا کړې وي السلام علیکم